حضرت معاذ ابن جبل مشهور صحابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. کله چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک لاړو او تبوک ته د یو طرف نه یو میاش مزلو، مدینہ منوره کې حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پرې خود ورته چې ته بدلته د مسلمانانو خدمت به کې څه ضروريات هغه به ته پوره کې، د چا څه مسائل هغه به ته حل کې، هغه خپل نائب کفیل او قائم مقام هغه پرې خو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ هغه به د مسلمانانو مسائل حل کول، د مؤمنانو خدمت کول، خو چې کله به فارغ شو نو بیا به اوته بهر د غره طرف ته او د ځنګل طرف ته هلته به لرګي را وهل په تبرګي باندې او بیا به په شا باندې راوړل او په بازار کې به خرڅول، هغې باندې خپل رزق او گزاره چلول. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی واپس مدینه منوره ته، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورتا مخل ورلو استقبال تور لراغے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کله لاس ملاو کړل، مصافحه وکړه، ستړې مشي وکړه، لاس ورته ښکل کړ، نبی علیہ السلام مبارک لاسونه ښکل کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ ابن جبل توای اے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، پخوا خو ستا دا لاسونه ډېر نرمو، اوس خو ستا دا لاسونه کلک شوي دي، څه وجه ده؟ حضرت معاذ ابن جبل فرمائی اے دا اللہ حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم، ما بچے کل دا مؤمنانو کارونا کول اغینا با فارغ شما، بیا بلالم لرگی با می رامات کرل، تبرگی باندے اغا با می اترل، پشا باندے با می راولل، بازار کے با می خرس کرل، دخپلو بچو رزق با می ورکولو، خپلو بچولا با می خرچہ پیدا کولا. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وتا فرمائی اے معاذ ابن جبل دا لاس تیرا کا لاس نبی علیہ السلام لے ورکل، رسول اللہ مبارک ورل لاسونه خل کړل، لاسونه ور تخل کړل او بیا فرمائی هذه ید لا تمسها النار، دا هغه بهترین لاسونه دي چې په دې لاسونو باندې معاذ ابن جبل خپل بچو لرزق ګټلې دا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا هغه لاسونه دي چې دا به په اور باندې نه سوځېږي. حلال رزق ګټل، حلال رزق ګټل دا د صحابو طریقه وا، او څوک چې حلال رزق ګټي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه الله جنت لبوزي، ځکه حلال رزق عظیم عبادت دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره ښایسته تعلیمات دي. اے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ چې کله اون داسې لاسونه ورته وی، لاسونه خو دې پخوا نرم اوس خو کلک شوي، څومره مهربان پیغمبر ده، څومره رؤوف او رحیم پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم، چې د خپلو صحابه د خپلو امتیانو ټول حالات پختنه کوي چې دا لاسونه دې ولې کلک شوي. او ورته معاذ ابن جبل و یا رسول الله خپلو بچو له مې رزق ګټلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه ونیول، ښکلې کړل، څه وایي هذه ید لا تمسها النار، دا هغه لاسونه دي چې دې له به اور نه رسي، دا چې حلال رزق ګټلی ده. بچولا حرام ولا نه ورکوي، حرامو نه ځان ساتي، بچی ساتي، کور ساتي او حلال را ګټي او لاسونه دې کلک شوي دي، دې لاسونو ته به اور نه رسي، دا به په اور باندې نه سوځي، ته به جنت لځې، ته جنتي. مؤمنانو حلال رزق ګټل دا عظیم عبادت ده، خو په صحیح طریقه باندې به ګټي، په شرعي طریقه باندې به ګټي.
خکل طریقه باندې به ګټې د شریعت موافق به ګټې نو عبادت تا الله اجر در کوي الله ثواب در کوي الله دې په مال کې برکتونه اچي الله دل خوشحالی در کوي الله دل راحت در کوي الله پاک در له سکون در کوي